د اختر منز نورور یاد ساتي د اختر منز چې کم دی دا واجب دی. سو رکعاته واجب دی، 2 رکعاته. سو رکعاته منز دی، 2 رکعاته. د وړو کې اخترم 2 رکعاته دي، د غټ اخترم 2 رکعاته دي. او واجب ذکر دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وفات پورې په دې باندې دوام کړی. نو دا 2 رکعاته مونځي، خاصو رکعاته 2 رکعاته. نیت چتاب د کس او د زړه ارادې ته نیت ویلې کیږي. په دې نیت چې ترالی بس دا صحیح ده. ها که په جبه دې ورسره وویل نو دا یو مستحب عمل دی. پوهېږې په خبره؟ په جبه باندې ورسره وویل مستحب عمل. نیت کوم د زړه د اخلاصه. 2 رکعاته واجب مونځ کوم د دې وړوکي اختر په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لور کړو. الله اکبر الله اکبر به وي، امام بم الله اکبر وي، مقتدیان بم وي. مقتدیان به پکې بیا دا یو ټکي سي په دې حاضر امام پسې. ټیک شو چې کله الله اکبر تکبیر تحریمه وشو نو تکبیر تحریمه نه بعد با ثنا وي، امام بم وي، مقتدی بم وي. ګوره ثنا پیجنی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا به اویا. نو دینه بعد بیا 3 تکبیرونه دی. الله اکبر، لاسونه به ځوړند دي ښه، بیا الله اکبر الله اکبر، بیا به نیت اوتړي. دا 3 تکبیرات به شي، دې ته تکبیرات زواید ویلې کیږي. ٹھیک ده؟ دا چې کله وشول نو بیا به امام سورت فاتحه ووایه، سورت بم ووایه. اول رکعت به وشي، بیا د هغې نه بعد 2م رکعت. نو 2م رکعت کې چې کله فاتحه هم ووایي، سورت هم ووایي، او بیا ځي څه رکوع ته ځي، نو رکوع نه وړاندې بیا 3 تکبیرونه دي. نو دغه 3 واړه تکبیرات به بیا ووایه، او 4م تکبیر به ووایي، رکوع ته به لاړ شي. بس نور بیا همغسې مونځ دی عام اوقاتو کې چې مونږ او تاسو مونځ